السلام علیکم عزتمن زمونږ د نننۍ معلومات د نیلم ګل په باره کې دی. عزتمن نیلم ګل بیګا یوه بله ویډیو په دې ویډیو باندې راغلې ده او ویلې مراد ته یې واضح دا جواب یې ورته ورکړو او ورته یې ویل ښه زه تر اوسه پورې سم یم چې پیسې دې راباندې ګټلې د ګډولم دي نو اوس هغه دې نه ویلې چې دا ډېره بده او رنډۍ ښځه ده. او عزتمن د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته یو ریکورډ غوندې خواست وکړم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وي حتما درسره زموږ همدا چینل درسره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمن نیلم ګل بیګا ډېره زیاته سخته غوسه وه او راغلې وه او واضح ته یې ویلې مراد ته تا ته سلام چیلنج دی راشه ته ما سره کښېنه تا سره ما داسې څه کار کړی دی چې ته ما پسې اوس شاته خبرې کړې. یو خو دې پرېښودم او زما د پاسه دې ښځه وکړه او دویم نمبر دا چې شاته راپسې اوس خبرې کوي راته وایي چې یعنې نیلم ګل لنډۍ ده د دې دپاره راپسې خبرې کوي چې بل څوک سره یعنې نکاح ونه کړي یا سره بل څوک واده ونه کړي. خو زه نه غواړم چې یعنې د یا چا سره نکاح وکړم یا چا سره واده وکړم ځکه چې زما د تا نه زړه چاودلی دی نو نوم د واده نه مې زړه مکمل مور شوی دی او نه غواړم چې چا سره واده وکړم نه غواړم نه چا سره نکاح. د دې خبرې ما ته ښه پته کړو زه چې هر څوک چا سره نکاح کوي نو هغه به سره د دې دپاره کوي چې راشه د دې باندې به زه یعنې پیسې وصول کړم یا به پرې غلط کارونه وکړم یا به پرې ډانسونه وکړم ځکه د دې نه بعد زه چا سره نه نکاح کوم نه واده کوم او نه چا سره سلیند دین ساتم. نیلم ګل وایي الحمدلله ما سره دومره پیسه ده چې زما کروسي زما نوسي هم نشي ختمولی دا خو مې لا درې بچي دي. د دې نه یو څو ورځې مخکې مراد راغله ویې ویله چې زه مې په دې خپلو بچو سره میلاوېږم یعنې ما ورته منه ونه کړه زه صحیح ده ورسره میلاو شم ځکه چې ما ته څنګه خپل بچي ګران دي دغه شانتې ده ته هم خپل بچي ګران وي او هېڅکله د خپلو بچو نه د پلار زه صبرېږي او نه د مور زه دومره ظالمه ښځه نه یم چې دا د ما د خپلو بچو نه منې کړی خو نه ما هېڅکله داسې نه شو کولی او نه په خپلو بچو باندې داسې ظلم کوم چې د پلار مینه به ورته کمه کړم. اوس د خپلو بچو سره د پلار د مینې ځای م ورته ورکړم د مور ځای م ورته ورکړم او نه زما بچو ته څه د پلار څه د پلار اجازه ځکه چې پلار چې بچو ته ضرورت وي نو هغه چې ورسره ته د میلاوېږي خو د بوتللو اجازت ورته نه ورکړم ځکه چې د دې نه مخکې یې بوتلې وه دوه شپې ورسره کړې وي بچو بېرته یې راوستي دي راته. عزتمن زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل درسره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسوي.